د جمعې د مونځ د سنتو نیت به څنګه کې او د فرضو نیت به څنګه کې او که چاره جمعې د مونځ په سنتو کې جمعه یاد نه کړه نو دا سنت شوي دي که نه دي شوي. ګوره دا ضروري مسله ده، ډېر ملګري تپوس کوي. دویمه دا ده چې د جمعې د مونځ د رکعتونو تعداد څومره دی او په دې کې سنت فرض او ډک او تش کم دي. او بله مسله دا ده چې د خطبې په ټیم کې چنده کول څنګه دي. که یو کس د خطبې په ټیم کې چنده کوي آیا دا چنده جایز ده؟ ښځه که یو کس به چنده دله ورکوي نو دا کم چې چنده ورکوي نو آیا د ده دپاره دا جایز دي که نه دغه ټیم کې دا ګناه ده. بله مسله دا چې د خطبې په ټیم کې سنت کول څنګه دي. ټیک شوله، دا ضروري او څو مسلې چې ملګرو یې تپوسونه کړي او موږ مناسب وګڼلې نو دا به تاسو په خپله هم زده کوئ او ډېر ملګري په دې کې کوتاهي کوي، ملګرو ته به هم رسوئ. اوله مسله دا ده چې د جمعې د مونځ نیت نه دی، نیت خو اصل کې د زړه فرض دی، خو که چا په خوله باندې ویلې دا هم ټیک ته مستحب دی نو نیت به د فرض هم دغه کوي چې 2 رکعته فرض د جمعې مونځ کوم، خاص الله تعالی را په دې زیر امام پسې مخ مې د کعبې شریف په لور که الله اکبر. او د جمعې د مونځ سنت نه دي که په دې کې چا جمعه هم یاده نه کړه او ماسپښین هم یاد نه کړو، صرف د سنتو نیت یې وکړو نو ګورئ دا سنت شوي دي. ښه دا سنت کېږي، نه پکې جمعه یاده کړه نه پکې ماسپښین یاد کړه، خو صرف د سنتو نیت یې وکړو نو د سنت څه شو دا وشو. باقي یادول خو پکې جمعه په کار دي ځکه چې د جمعې سنت دي. ټیک شو، جمعه پکې یادول په کار دي، خو که چا جمعه یاده د سره نه کړه او یا چا د جمعې په ځای ماسپښین یاد کړو نو هم دا سنت څه شو جي دا ادا شو. ښه دا مسله د ځان سره یاد ساتئ. بله مسله دا چې د جمعې د مونځ رکعتونه څو دي نو 12 رکعته دي. اول 4 سنت دي، بیا 2 فرض دي، هغې نه پس 6 سنت دي، 4 سنت دي، بیا 2 سنت دي. نو 10 رکعته سنت شو او 2 رکعته څه شو فرض شو. 12 رکعته شو خو 12 وانه ډک دي ځکه سنت ټول ډک دي، سنتو کې تش نشته. که د هر ټیم سنت کې که 2 رکعته کې که 4 کې سنتو کې تش نشته او فرض چې کوم 2 دي دواړه ډک دي نو دا د جمعې د مونځ د رکعتونو او د ډکو تشو د سنتو خبره شوله. او بله خبره دا وه چې د خطبې په ټیم کې چې کم دی نو چنده کیږي که نه نو چنده کول څنګه دي. نو چې کله خطبه شروع وي که نه او کم کس چنده کوي نو دا کس ګناهګار دی او چې کم چنده ورکوي هغه هم ګناهګار دی. د خطبې په ټیم کې چنده کول دا بالکل ناروا دي، دا جرم دی. څنګه چې د خطبې اوریدل خاموشۍ سره خطبې په ټیم کې به خبرې نه کوي دغه شان خطبې په ټیم کې به چنده نه کوي. په دې باندې پکار ده چې د مسجد انتظامیه په دې باندې سوچ وکړي چې دا په ګناه کې دا خلک هم مبتلا کوي او ځان هم په ګناه کې مبتلا کوي چې لګیا دی چنده پسې ګرځي هلته د امام خطبه شور دا اول خو امام له پکار چې دی له ټایم ورکي. کو ټایم نه هم ورکوي نو د خطبې په ټایم کې د چنده نه کوي. بیا کسان لګي څوک پکې لوټ ماتوي، څوک په جیب کې پیسې ګوري او دی لګي ګرځي چنده کوي نو دا چنده ګوره جایز نه ده، دا د خطبې په ټایم کې دا ګناه ده او دا ناروا ده. که څوک چنده ورکوي که څوک چنده کوي دا مسله د ځان سره یاد وساتئ. بل دا د خطبې په ټایم کې سنت کول نو د خطبې په ټایم کې سنت کول ګوره دا جایز نه دي. ښه بهر مسافرو ملګرو ته خاص کرویو که هلته جمعې ټایم څنګه ماسپښین داخل شو فوري اذان کېږي نو که ګوره د دغې نه د خطبې نه مخکې د سنتو موقع خو ته په دیره کې وکړه، په کمره کې وکړه، په مسجد کې وکړه او که نه د سنتو موقع نه وه که نه نو بیا ډایرکټ خطبې ته کښېنه، خطبه واوره او د جمعې د مونځ نه پس بیا څه وکړه دا 4 رکعته سنت هم د جمعې د مونځ نه پس راوګرځوه. مسافرو خو سنت پرېښودي دي، مسافر په داسې ماحول کې پاتې شو چې الله دې موږ معاف کړي او هغوی چې کوم دی کوم ماحول کې پاتې شو نو هغه ماحول کې هغه خلک سنتو پروا نه ساتي. نو د سنتو مطلب خدا نه شو چې دا خیر دی سنت دی او پرېږده د قیامت په ورځ د نبي علیه السلام د شفاعت نه به فایده څنګه اوچتو موږ او تاسو. او بیا سنت موقت دی بغیر د عذر نه پرېښودل ګناه ده. نو و مسافرو تاسو ولې په داسې ماحول کې داسې بد عادت واغېستو چې تاسو د سنتو پروا نه ساتئ او تاسو د جمعې د مونځ خو څه کوي چې نور ټیمونو د سنتو پروا هم نه ساتئ او دا سنت موقت دی په دې تاکید راغلی دی او دا چې بغیر د عذر نه څوک پرېږدي نو دا ګناه ده. نو لحاظه دا خبره یاد ساتئ چې د خطبې په ټایم کې ګورئ سنت کول دا ګناه ده، دا جرم دی. دغه ټایم سنت او نفل دا به نه کوي. صحیح شوله؟ نه به داسې ټایم کې ودرېږي چې هسې نه هلکه په ما باندې خطبه شروع شي. نو دا څو ضروري مسایلو مال چې د ملګرو سره یې نشر کړو تاسو یې ملګرو سره شیر کړئ. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.